قال إني أعلم ما لا تعلمون رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما. الحمد لله ثم الحمد لله. الله تعالی موږ تاسو بیا په دې سخت یخنی کې او په سخت موسم کې الله تعالی قرآن کریم ته را برابر کو. الله دې موږ تاسو ته د بیان د اوریدو او بیا د الله تعالی موږ ته پوهه په دې قرآن کریم باندې راکړي او الله تعالی دې موږ ته د عمل توفیق راکړي. الله دې هغه اعمال په خپل دربار کې قبول کړي. سو کامیان خودس کې خامخوي تیر وای درس کوم یا لګه تیزی شوی و چې کله تیزی کیږي او کوټه وانچټ راستوي یا اشاره کوي. نو ان شاء الله کوشش وکړو چې الله تعالی د خبره موږ ته توفیق راکړي چې خې طریقې سره بیان وکړو. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته په دې باندې پوهه او د عمل کولو توفیق راکړي. عزتمندو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ہے. انتہائی اہم اور انتہائی بنیادی آیت ته د قرآن کریم. موږ ډېر خواهش وکړو چې ډېر خلک ډېر دوستان ډېر ملګري راشي او فائدہ واخلي. هغه بس قسمت خبره ده. الله تعالی بنئ خو الله تعالی چې څه خوښه یې هغه کیږي. الله دې موږ تاسو په دې آیت باندې پوي کړي. دا د قرآن کریم هغه بنیادی آیتونو کې ده چې کوم باندې بنیاد د انسانیت یا بنیاد تعمیر او یا بنیاد معاشره جوړ شوی دی. بہرحال دې سره سره وایو ان شاء الله په یو کوشش کوو. اول تاسو معنا د دی واوري. واذ او هر کلا قال چې اولی ربک رب دستا للملائکه فرشتو ته. ملائکه د ملک نه ده او فرشته مؤنث نه دي بلکې نو مذکر نه مؤنث دي ځکه نور نه دي. انی ذچما جاعل پیدا کون کما جوړون کما جوړوم فی الارض پسمکه کې خلیفتن یو خلیفہ. قالو دوی اولی دا فرشتو اتجعلو آیت جوړی ته پیدا کئ فیها پدیزمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد بکئ فیها پدیزمکه کې ويسفکو او تویب الدماء وینا ونحن او حال داد چې مونږه نسبحو تسبیح وینو بحمدک سردستا ثنا او صفت ونقدس او پاکی هم بیانو لکا تا د پاره. قال اولی اللہ تعالی انی زچیما عالم ډیر پوهیږم ما پغه شنو باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. کله چې موږ قرآن کریم شروع کو سورۃ بقرہ لوټو نو الله تعالی بنیادی ګروپونو سره زموږ تعارف وکړو چې دا متکیان دي او دا کافر دي او دا منافقین دي. بیا الله تعالی ټول ته خطاب وکړو. بیا الله تعالی منافقینو تفصیل نه بعد ټول خلکو ته خطاب. بیا غنه بعد الله تعالی دلته اوس مونږ ته خپل بنیاد خی چې تاسو څوک یې دلته تاسو ولې راغلی څه تر راغلی یې د دنیا ته تاسو مقصد څه دی او تاسو پیدا کړی شی ولې یې. ډیر اهم آیت ته الله دې ماته توفیق راکړي چې د حق ادا کړل شم او بیا د تاسو تعالی د پوي او مونږ ټول ته د الله عمل کولو توفیق راکړي. ځکه چې کوم آیت چې څومره اهمیت لري اندومره په هغه باندې خبره او د مفسرینو تفسیر او بیا ورسته پکې شیطان هم کار لرلې ځکه چې دشمن د شیطان نو هغه خبره یا دغه امپلیمنټیشن سړی باندې ګډ وډ کی چیرې دا بسنګ وسمږه کوو یا د عملی طور باندې دا څنګه د دې عمل وکاو. نو هغه ټول زما مد نظر دی. الله تعالی دې موږ ته پوهه راکړي په ځواني. صورت حال داو چې الله تعالی فرشتو ته فرمایل چې زه انسان یا خلیفہ پیدا کوم. فرشتو سره الله تعالی مشوره نه کوله. اول د دې عملی حکمت بیان او کو چې د دې حکمت څه الله تعالی فرشتو ته ولی یا د کار الله تعالی ولی او کو اسمان کې. لومبۍ خبره دا و چې دا الله تعالی عملی پریکټس کوو په انسان باندې عملی طور باندې خود لکه څنګه چې د چا مقابله وی میچ ته بل څه نو اول انسان عملی مقابله کوي. یا لکه مثلا ماشومان باندې موږ څه پروګرامونه یا ټیبلو کوو اول ور باندې عملی طور باندې پریکټس وکړو چې داسې وای دومره وغیرہ. نو دا غرنګ الله تعالی په انسانیت باندې اول عملی پریکټس کوو چې دا ست اصل زید دا د دشمن دی
دا دشمن به دا تا په دې طریقې باندې د جنت نه وباسي. دی باندې په یو عملی طور باندې الله تعالی د انسان تجربه کوله، ځکه چې یو بیان وی او یو تجربه او مشاهده وی، نو پوه شي انسان خې طریقې سره ور باندې دا د حکمت بیا عملی طور باندې ثابت شو. لکه مثلا ټول نه اول دا ثابت شو چې کله آدم علی السلام الله تعالی جنت پیدا جنت کې کو او الله تعالی په خپل لاس باندې پیدا کو آدم علی السلام، ما په خپل لاس باندې د آدم جوړ کړی دی. الله تعالی د انسانیت د لوی تعظیم د لوی شرافت پیدا ده. بیا الله تعالی په کې روح واچو، نو چې شیطان به داسې تیریدونه داسې خپې سره به وهو چې کله روح پکې نه واچولی، خو بیا به ویلي که په تا باندې ما شیطان الله تعالی مسلط کی نو زه به تا د جنت نه وباسم، دا به شیطان والی. بهرحال الله پکې روح واچول، روح نه بعد هغه ته پرنج راغی چینک انتروشه، نو هغه ویلي چې الحمدلله. نو فرشتو ته الله حکم وکړو چې تاسو وایئ چې یرحمک الله، نو هغه فرشتو دا ویلي. بهرحال بیا الله تعالی فرمایل فرشتو ته سجده وکړه، دا کیسه ټول روانه ده مخکې، نو فرشتو سجده وکړه او شیطان انکار وکړو، او شیطان انکار د تکبر په بنیاد باندې وکړو چې زه د خاور نه د ور نه جوړم او د خاور نه جوړې زه څنګه د سجده وکم، د الله حکم نه مانم. نو آدم علیه السلام سره الله تعالی بیبي پیدا وکړه حوا علیه السلام، دغه جدت سکون ملاو شي. دلته اوس خبره نوٹ کړئ ډېر اهمه چې بنیادی طور باندې د خلافت ذمہ داری دا د نر باندې الله یې خو دي ده. خذب خپل خاوند سره په دې کار کې تعاون کوي، سکون به ورته ور کوي، لتسكن الیها، دې لپاره چې تاسو سره سکون ملاو شي. د باندې ختم په اول پکار دی په دل پکار دی، دلته چې شاګردان راځي الحمدلله، یا تاسو چې څوک واوري یا خبره باندې ځان پوي، بیا کور نظام نه بیګاوړيږي او کور کې امن او مینه محبت وي. بیا نو ذمہ داری د آدم علی السلام وا حوا الله تعالی ور سره پیدا وکړم استاد مور چې دا تاسو سره استاد جنس نوي، چې تاسو خپلو کې مزاجونه طبيعتونه سره یو شانتي وي او تاسو ضرورتونه پوره کوي او تاسو یو بل ته د سکون او د مینې او د محبت ذریعہ هم یي. به دغه په نتیجه کې بچي وغیرہ. نو بیا و جنت کې الله ورته فرمایل چې دا جنت کې ګرځا خورا اوس خاو، داسته اصل زید اصل مقام دی، خو ګوري دی ونی تلاسونه لګای یو نه ورته الله خو ونه سوا د اسف فضل بیسته هر څه ونه چوا الله نه خو دې ضروري نه ده، که ضروري نه ولا به خو دې وي ولا نه ده خو دې ضروري نه خو یو نه الله خو هغه چې دې ته بنه لګای. اصل مقصد د ونی پیژندل نو پہچان نه ده، اصل خبره د الله د حکم منل او یا نه منلو. آدم علیہ السلام جنت کې شیطان وسوسه واچول، شیطان تعالی تعالی د وسوسې طاقت ورکړی دی او ورته وی ویلي دا کته سو قتل غواړي. نو سورته اعراف کې د تفصیل ده، اصل شعراء وغیرہ کې می تا خبر الاعراف کې د تفصیل سره ده. سورته اعراف د 19 نمبر آیت نه بعد ټول تفصیل ده. خبره داوا چې شیطان ورته ویلي چې دا ونه اخرى د ځکه منی کړي چې کدا ونه دی اخړلا ته یا د فرشتو نشي، ان تر به فرشته جوړ شي او یا به همیشه په جنت کې پاتې شي. او بلې ورته ویلي وقاسمهما او قسم ورته وخورو دې دواړو ته چې انی لکما لمن الناصحین، زستاسو د خیر خواګانو نه یم، زستاسو خیر خوا یم او زما خبرو منئ. نو څه چلو شو، شیطان ځان نو ورته مولا جوړ کو، خسړې جوړ کو، ناصح جوړ کو او قسمونه ورته وخړل او آدم علی السلام ته د الله د مینې لالچ ورکو، د الله د مینې لالچ ورکو چې ته جنت کې پاتې شي او ته فرشته شي او ته الله ته نور نږدې شي. اوس د آدم علی السلام خو الله سره مینه ده او دلته شیطان ورته ځان نیک سره جوړ کو. دا دې لپاره الله مونږ ته خایي چې تا ذهن کې دا خبره راشي چې ګوره تا ته به هر سړی شکل صورت باندې دکان شي، ګوره هر سړی یو شانتی نه وي، خبره ته ګوره چې خبره د چا ده او څنګه ده. الله تعالی ورته ویلیو فرمایلیو چې دی ونه ته ولاس نه لګای. نو آدم علیہ السلام د عقل په بنیاد باندې فیصله وکړه او کار واغوستو، د شیطان په خبرو کې راغی او ونه اوخړه. وی خړه ولی الله ته د نزدېکت لپاره غلطی څه وکړه، غلطی دا وکړه چې الله ورته فرمایي چې دیونه ته باندې نږدې کیږي. دا اجتهادي غلطی ده توای، دته اجتهادي غلطی وایي، د ګنا نه وایي، اجتهادي غلطی. ځکه چې الله سره په مینا کې خدلته د الله حکم هغه نه مخکې ډېر اهمیت لرو چې مخره. نو هغه چې څنګه وخوړله، نو آدم علی السلام نه کپڑے کوزي شوي سره د بیبي د حوا علیه السلام دا غیم کپڑے کوزي شوي.
نو دا الله تعالی متخای چې دا شیطان خبره منی نو بربندای بده، دا به تنه کپڑے گزئی، دا به ته شرمای، دا به ته کپڑے وباسي او دا ډون باندې کارو چې په جنت کې وشو، دا خودنه و تجربه وټوله. بیا ورته الله تعالی ته پښیمانه شو دی چې پښیمانه شو، نه الله ورته کلمې وښودې چې ووایه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. د دې لپاره وښودې چې آدم علیه السلام ته ندامت وشو. اوس بیا دوه کردارونه دي. شیطان غلطي وکړه، سجده ونه کړه، نو څه ویلې چې زه دنه خیم زه ولې د سجده کوم. او آدم علیه السلام نم غلطي وشوله، او آدم علیه السلام څه ویل، یا الله ما غلطي وکړه. دا پښیمانه شو، فوراً خپل ځان پټول شروع کړ د جنت په پاڼو باندې، او الله ته ویل سوال وکړو چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. نو دې کې به ډېر په زرګونو حکمتونه دي. یو دا چې ته معافي غواړې نو الله درته کلمې ښایي، او چې ته توبه وباسې نو الله دې معاف کوي، الله دې معاف کوي. او ادم کردار داو چې په خپل غلطیانو باندې اقرار وکړو، اصرار ونکړو د شیطان په شان دي. او شیطان کردار داو چې ټینګ شو په خپل غلطیانو باندې. نو تم داسې کوا چې غلطی کیږي، کل بنی آدم خطا، او ټول بنی آدم خطاکار دي الله تعالی فرمایي. او خه خطاکار هغه د چغا توبه وباسي او بیا معافي غواړي. به هر حال دلته بیا الله تعالی آدم علیه السلام ته ویلي چې اوس قتلاړ شه، او بیا ورته حکم وکړو چې کله تزین اهبتو منها کوس شیطان سودواړه دینا فاما یاتینکم مني هدن فمن تبع هدایا. تاسو ته چې کله زما هدایت راغی نو چا چې د هدایت پیروي وکړه فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. دا نو باندې حکم د زمکه د پاره چې قتلاړ شي، کلم چې زما هدایت تاسو ته راغی نو چا چې زما د هدایت پیروي وکړه نغه باندې ویرا او غم بنئ. او زموږ لپاره هدایت قرآن کریم دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین هدى وشفاء للناس. بار بار قرآن کریم کې د هدایت د هدن ذکر د قرآن کریم د لپاره الله تعالی د لفظ استعمال کړی دی. نو دغه قرآن زموږ اساس د لپاره هم د کرنګ دی. کدا موږ ټول خلاصه د دې راجم کو نو مقصد دا دی چې کدا قرآن تاسو راوغستو نو تاسو باندې یره او خوف بنئ. بهر حال دا یو خبره مستسر راشد دی لفظی معنو ته او دغه سره تشریح سره دا خو د دې حکمتونه بیان شو. څنګه ځین کې راځي چې ما راټولول شو حکمتونه خو صرف دا نه چې همدغه زرګونه نورم کېدل شي. ولومبني خبره ده چې وایس قال ربک للملائکه، الله تعالی فرشتو ته ویلي الله تعالی فرشتو سره مشوره نه کوله، نه الله تعالی ته د مشورې ضرورت شته، نه د الله په مقابله کې د فرشتو دا حیثیت چې الله به کومه مشوره نه وغواړي. د دې ساده مثال داسې ده لکه زموږ کور کې روزانه ملمانه راځي، 10 کسان 2 کسان 3 کسان اجره ده بیٹک ته ډک ته څه خاص وینا ضرورت نه. بس کور کې موږ ترکاری په خوځه ته چې ملمانه دي اجري ډېر وخت لري، خو یو خاص سړی راځي موږ څه کوو کور کې وایي ګورې نن زموږ مخصوص مل مرাজি او یو خاصه ګوري تاسو احتیاط کوئ، ګوري اجره پاکه کوي، ګوري دا او کوي، ګوري دا پخه کوي، ګوري غلطی دنه ونشي، ماشومان په یو صفایم کو دام کو دا اشاره ده د کور ولا او ته ماشومان ته ټولټه چې سپیشل مل مروان ده. نو دا په اصل کې د آدم د پاره د الله تعالی طرفنا یو اهمیت او شرافت چې الله تعالی ورکو. زه یو خاص یعنی تاسو ته دا معلومه وي چې ګوري دا یو خاص سره پیدا کوم، یعنی عام پیدائش نه کوم. یوا دویمه دا و چې الله تعالی ورته فرمایي چې زه پیدا کوم خلیفہ. نو دا خلیفہ دې ټکینا دا اندازه دي فرشتو لګولا لکه زه تاسو ته وایم زه درس کوم، تاسو ما درس الحمدلله الله دې کیدا سي چې تاسو خوښوي، زه تاسو ته وایم چې زه سبا نه ځان سره یو بل شاګرد راولم. نو تاسو فورن ځین کې راځي چې ته شاګرد څه تراولي چې دومره اهتمام یو کومه خیال کې دا په شاګرد باندې خپل سبق وایي. نو تاسو به فورن ځین کې سوال پیدا وشي چې ولی مخکې تاسو شاګردو سبق کې صحیح نه ویلې یا غلطیاں کړې وي یا دای ویلې نشو وغیرہ وغیرہ. نو د دې ټکی کې چونکه خلافت کی معنی د تاسو لفظي خیمه بیا هغه کې چونکه د دینه بعد یا د دې راتلل یا نماینده یا نائب معنی پراته ده. نو فرشتو ځکه پښتنه وکړه چې یا الله تعالی ته ولې پیدا کړی، ضرورت څه ده یا ولې داسې کوي. نو فرشتو هم اعتراض نه کو بلکې ځان په یو چې موږ پوي کا خبره څه ده. د دویمه خبره شو. دریمه خبره دا ده کوم چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم ویل دا د حکمتونو کې هغه دا و چې دینه مخکې الله تعالی
ابلیس شیطان دا پیدا کړو پیریان، او هغه پیریان د زمکه کیو، هغه د زمکه کیو، زمکه مخلوق وغه، خو هغه دلته فساد وکړو، جګړه وکړي. بیا الله تعالی فرشتو ته حکم ورکړو د اوی وهلو په غرونو ته او دشتو ته اوی سلو د ازمکه ته خالقا غیر آباد زینو ته واستول. نو هغه فرشتو لیدلی و چې داسې مخلوق الله تعالی پیدا کړو، هغه ته د کار ور کړو، هغه داسې کار کړو. نو الله تعالی بل قسم مخلوق پیدا کړي، نو د دې بیا څه حکمت وي؟ نو دا د دې بل حکمت چې د لپاره غوي پښتنه وکړه او الله تعالی جواب ورکو، او د هغه پښتنه د درې صورتونه ممکن د چوي. خلیفہ سمانا دا خلیفہ د خلف نه ده، خا لام فی خلفنا. خلف وائی ورستو شاته ته ویل کیږي، او د دې لفظ چې معنی چې لفظ نه اصطلاحي معنی کله د دې ټکی جمع کو ما پس راتلون کې معنی ورستو دینه بعد بل د دینه ماینده دا بلاړ شي بل برازي د کار به ختم شي بل برازي. بیا د خلکو په معنی له سره مفسرینو داسې تقسیم کړل، الله نه بعد یعنی الله خپل نماینده پیدا کوي دنیا کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد یا پیغمبرانو نه بعد، هر پیغمبر نه بعد بل پیغمبر یا د پیغمبر کار نه بعد ورستو بل خلق یا امت پیدا کول چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کوي. یو قوم نه بعد بل قوم، یا پلار نوا ورستو بچی پلار بوډا شي ختم شي مړ شي بچی را شي را پدې چې هغه کار مغزمکه مغه کاروبار یا مغه ذمہ داریاں پوره کوي. بهر حال دا ټوله هغه معنی دي چې د په نتیجې کې د خلیفہ هغه معنی کېدل شي، یو نه بعد بل یا یو نبی نه بعد بل. ابن کثیر رحمه الله فرمایي دا هغه ډېر مزدار معنی ده چې دا به یو بل جانشین بوي، او اول جانشین د الله خلیفہ ده. انسانیت ګوره د ذکر دا کومه کې توجه در کوم غزان سره یاد ساتي خامخا، لکه چې معاشره کې او مقابله داسې تیر شوی هم ده. انسانیت د جهل نه دی تحقیق کړي، بلکې اول انسان آدم وو او هغه پیغمبر وو. علم ولا ورکو علم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام تعالی علم ورکړو، ربانه کس هغه عالم وو، هغه د الله پیغمبر وو. دا خلک وایي کنه یو نظریه تیر شوی ده چې دا بيزو او شادو او به دومره ترقیو کې به دومره او کې به دومره غلطه خبره ده. او اوس انسان ترقیو اوس نه کړی، انسان ترقیو اوس خو جاهل شو، انسان ځان بربند کو نور وغیرہ انسانیت کې وو ته خالص انسانیت مو سو ته مونږ نه. بهرحال نو اول انسان د الله تعالی په پیدائش کې دا نبی او پیغمبر او باقاعده او الله تعالی علم ورکړیو دته. نو چې کله الله تعالی د پیدا وکړو دا د الله جانشین شو، نائب شو. د دې داسې ساده معنا دا ده چې زتا استوما د زمکه ته تب زمکه کې زما قوانین یا زما نظام نافذ کړي، زما قوانین یا زما نظام دا بنافذ کړي. دته وایي خلیفہ، دته وایي نائب، دته وایي قاصد پیغام رسان، یا دته وایي نماینده. دا د دې مختصر معنا و. دلیل د دې معنی څه ده؟ یو څو آیتونه تاسو اورئ راړوي مکم دي چې آیتونه راړول ضرورت به تاسو خپل وایم دومره ولي کوي چې تاسو خپل مطالعه کله کوي هغه به پکې وګورئ. سوره فاطر آیت نمبر 39، سورت نمبر 35 ته او پارا نمبر 22 ته آیت نمبر 39 کې الله فرمایي هو الذی الله ذات جعلکم خلائف فی الارض، الله غزاد ته چې تاسو کړی خلائف نائبان یو پس بل د یو بل پشتیبانی کړی تاسو. نو ټول انسانانو ته الله خلیفہ ویلې ده. تاسو الله پیدا وکړي به حیثیت ان تاسو به یو پس بل مخ مکه پس رستونی. همدارنګه سورہ نمل کې الله تعالی فرمایي، سورہ نمل کې آیت نمبر 62 ته 62 نمبر آیت کې او سورت نمبر 27 پارا نمبر 20 کې ويجعلکم خلفاء الارض، او کلی تاسو خلیفاگان د زمکه، نائبان د زمکه، نمائندگان د زمکه. دغه رنګ نورم سورہ مریم کې الله تعالی فرمایي، سورہ مریم سورت نمبر 19 او پارا نمبر 16 آیت نمبر 59 فخلفا من بعدهم خلف، فخلفا من بعدهم خلف، پیدا وکړل مونږه خلیفاگان رسل د دوینا یا شول جانشینان رسل دوینا بد جانشینان، بد جانشینان هغه مونږ ځای کو او د شهوت پیروي وکړه او بغاوت وکړو. اوس دا خو معنی شو د خلیفہ. اهم خبره ده څوک چې د دې کار کې لګیا دي یا کار کوي هغه به په دې نور زیات کوي او ضروری هم دا ورته.
اوس دې پوری خو خلیفہ معنی شولا د خلافت شي همغه چې همیشه وایو یا بیس کو یا جنجال کو یا حکومت سره یا خلکو سره بیس مباحثه. خلافت وای د الله حکم په خلکو باندې نافذ کول دې نظام ته وای خلافت. ځکه چې دا الله پیدا کړی دی آدم علی السلام د خپل عبادت د پاره زمکه کې د الله نظام چلولو د پاره. ځکه چې آدم خو تنها نه و عمل تدوشول بعد دې بچی دا بډیریږي زرګونه لکونه کورونه به جوړیږي. نو دا کورونه خلک څه چې دا 15 کسان په خپلو کې څنګه وخت تیري مشر به څوک وي چا غلط کارو کو به څه چل کیږي مونږ په څه وخت کې امام به څوک وي مقتدیان به څه کوي امام به څه کوي یعنی هر شی کور کې تاسو ګوري خدای به څه کاری خاوند به څه کاری بچو به څه کاری چوکیدار به څه کوي پیسې به څه ګټي. هر ځای کې چې انسانان اکټ شي اجتماعیت د انسانانو جوړ شي نو هغه ته بیا اجتماعي معاملات پیښ شي. نو دا انسانان چې کله اجتماعي معاملاتو کې راشي نو دوی باندې به یو سړی مشروي هغه مشر به د الله احکامات په دې ماتحتانو باندې نافذ کوي. دته وایي خلیفہ او د ښکار ته وایي خلافت. اوس نوم ته ورکوي د مشر ته ارنوم ورکولی شي امیر ټیک دی امیر المؤمنین دام ټیک دی حاکم صدر وزیر اعظم اسنوم چې ته ورکوي انو اهمیت نه لري نوم اهمیت نه لري. خو چونکې دا نوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د خلفای راشدینو ته ورکړی شوی یا هغه ته امیر المؤمنین ویل شوی یا دا غرنګ نو کوي سړی ورکوي نو خیر دی. دا دومره ډېره ګهره د اختلاف خبره نه ده په دې باندې جوړه کېدلی شي په دې باندې جوړه اصل خبره خو د کار ده کنه اصل خبره د کار ده. یو سړی نوم دی مثلا عبد الله خو کار د الله د نافرمانی کوي نو نوم څه فائدہ کوي هغه ته. او یو سړی نوم ته بل څه خو هغه د الله تعالی ډیر انګل دی خو چې هغه د الله تعالی عبادت کوي او یا د الله تعالی نیک بنده دی نو هغه ته بهرحال نو هغه بیا نه کوي. د دې څه مطلب شو د دې یا د خبر کم دي نه مونږ وکړه دا خبره اول خو خپل په دې خلافت او په دې آدم واقعي علی السلام کې پراته و. اوس تاسو راوړه وای سوره مائده آیت نمبر 49 سورہ مائدہ سورت نمبر 5 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 49 نہ سلوختم. اللہ فرمائی وَأَنْ أَوْدَاچِ احکم فیصلو کا وَأَنْ احکم اوداچ فیصلو کا بینہم ددی پمنس کے بما پا آغا طریقہ یا پا آغا کتاب یا پا آغا قانون انزل الله چالا نازل کړي دي. پوه شئ دغه څه هغه هونیشته کنه اشکال هونیشته مشکل ټکه هونیشته کنه فیصله وکړه د دې په منځ کې په هغه قانون یا هغه کتاب چې الله را لګلې ده. ولا تتبع او پیروي مکوا اهواهم د دې د خواهشاتو خواهش کی بل قانونم کې دلې شي خواهش کی چا سره زیاتې کې دي شي چا سره نرمي کې دي شي چا سره سختی کې دلې شي څوک بخپلوي څوک برشتہ داری وغیرہ نه ته بداسي نه کوي بلکې فیصله به الله په نازل شوی قانون باندې وکړي. واحذرهم او یریګا ځان بچکا ان یفتنوکا چې فتنه کې دی واچي دینه ځان بچکا یعنی دی بتا ته نور قوانین یا نور فلانه بتا ته رمخته کوي یا باغی باندې تا ته فیصله کول وای یا باغه قانون د تخصص غنی دا جمهوریت ته او دا پلانې دی او دا نه ګوري دوکانه شي غلط نشي فیصله به الله په قانون باندې کوي. د سنه دیونه خوې ان یفتینو که سنه دیونه خوې و نه خوې عم بعد ما انزل الله الیک عن چراشی زنا ټول ته نه وای زنا تا اون خوې او خوې د زن احکامات د الله نه لکه مثلا خیر دې کنه که الله ویلي چې لاس کټ کړه د سزا د غله دا ممنه البته د بل خبره به د الله ومنو یا نور قانون به د الله ومنو. عم بعد ما انزل الله لګ دې مون خوې یعنی دا یو خبره هم د الله قانون په مقابله کې د بلچا د عقل د خيار د کمکل او د زور او د ډیر او د لګو د دې دکنه کی ګوري چې الله رل کړی الیک تا او بیا فان تولوا کبدی واوردل نمنی
دا کار نو فعلم انما یرید الله نو بیا پوښه بشک خبره دا بل نه دا اراده کړی دا الله ان یصيبهم ببعض ذنوبهم چې اورسي الله تعالی دې ته تکلیف په سبب د ځنو ګناهونو د دوی وان كثير من الناس کن اکثر د خلقنا لفاسقون نافرمان دي د الله په قانون را لیکل شوی کتاب باندې فیصله نه کوي دا فاسقان دي او دا سورہ مائده کوم تاسو ته ترشي ده دغه پر خو دا خبره معلومه شو تاسو ته توجه کوئ چې کوم ځکه پوه نه شي سوال کوئ لا سوچت کې خیر دی هغه دا معلومه شو چې الله فرمایي د الله په قانون مو فیصله کوي اوس یو اعتراض راځي ذهن کې چې دا خو پیغمبر ته ویلي دي نو یا دا خو نبیونو ذکر تعالی ویلي مونږ ته خو نه دی ویلي نو د دې اوس معنا یا د دې مطلب تاسو اورئ اټولونه اول د علی رضی الله عنه خبر اوره دا نور احادیث سره تاسو ان شاء الله وایم علی رضی الله عنه یو وری د خپل دور خلافت کې چې د امیر المؤمنین او خلیفہ په هغه وخت کې د خلافت بیان کو اهمیت کو نو وی ویلي چې د امارت قیام په هر حالت کې ضروری دی د خط توجه سره واوري ګوري به تاسو اشکال یا دوکي بنه پریوزي ځکه چې نن سبا سوشل میډیا ده هر څوک په کې هر شی ویلي هر څوک آزاد ده نو سره به دوکه کی چې تاسو خبره ټیکه ورګلی وي یا ځانوم په کړي وي یا قران حدیث نه خبرې به هم څوک نشي دوکه کوله او چې خبر سره نه نو داسې عجیب خبره د قران حدیث ایتونه بیانې ته وایي چې دغه رښتیا و دغه نن یو ټول اورد یو سړي سره بیا شوی د راتلو پوري د احمد صاحب باندې لعنت الله علیه بهر حال نو داس طریقې سره خبره کوي چې بالکل عقل حیران کیږي زو سو وایم نو عام خلک خو بیا دوکه کی چې موږ سره علم نشته نو عام خلکو سره چې قران نه سره نه خبره خوري ځاته خبره بهر حال خبره دادا چې امارت ضروری ده ک امیر نیک وی او ک بد سړی ولی نه علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي امارت ضروری ده ان دا نظام اجتماعي چې هغه چلیږي چې هر څه ته نوم ورکړي حسنو جو ورکای سیاست نوم ورته ورکا سیاست هم د عربی نوم ده او امور انتظامیه چلولو ته ویل کی د دې حدیث مخ کې روان دي هغه درته وایم ک سړی بدوی ک خوی او ک بدوی هو امارت ضروری سبا پختنه وکړه د ملګرو د علی رضی الله چې یا امیر المؤمنین خوانی همغه پوه شو چې خسړی خو خوی او خو نو دا بدوی ضروری ده علی رضی الله تعالی ورته فرمایل چې یقام بها الحدود دې د پاره چې قانون نافذ کړي چې مشرنی قانون مسوک نافذ کړي وتامن او دې سره به امن راځي السبل دلاره لارو کې به امن راځي چې پولیس به وي انتظامیه به وي او وزارت داخله به وي او وغیرہ قانون به وي هغه به راځي بیا او دې سره به جنگ کېږي په دشمن سره دشمن به حمله کوي تابو پرګدي نه قبضه به کوي نو دا به جګړه کوي او دې سره به مال تقسیمي چې کله دا نه نو جسم هغه کې وطن کې یو کلی کې تو ګوره زورور سړی مقابله څه کولای شي نشي کولای چې حکومت نه یو بل خو کلمي وباسي خو حکومت او د پولیسو د نور اوس کا پولیسو د حکومت ډیر خراب ده خو چې هغه نه نو بیا خو لاړ مصیبت ته بیا هغه بدمعشان هغه قاتلان هغه ډکون سره بس کوو بیا اذن جلب کوو بیا تاسو په خپل کله کله جواب راکوي یا وړو یو مسله وي اوس د حکومت خدای یا بد ده په خپل دې پرې دا خود دا نفاذ تر ضروري د اجتماعي معاملات لپاره دا د علي رضی الله عنه خبره و چې ما تاسو ته وکړه مخکې تاسو لاړ شئ مسلم شریف کی حدیث ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په داسې حال کې مړ شو د مشهور حدیث ته تاسو بار بار اورئ خلک غلطه معنی کوي او لګنه ډیره غلطه معنی کوي بهرحال داسې حال کې سړی مړ شو چې د هغه په غاړه کې د امیر هغه اطاعت یا د امیر د منلو هغه پکې نه و نو دا د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو یعنی دا جاهل دی د دنیا نه جاهل لاړو به سره مسلمان نه دی امیر نه څه مراد دی هغه اجتماعي معاملات او ذمہ دار چې کم ځای کې دی اوسېږي یا کم ځای کې د اختیار دی یا چا ورته اختیار ورکړی دی او زموږ خدا بد قسمتي ده چې د ملکونو تقسیم شوي دي موږ جغرافي طور باندې به اتفاق کوي قومي طور باندې هم به اتفاق کوي مسلمان په هر لحاظ سره به اتفاق کوي
تنظیمونو لحاظ سره به اتفاق کوي، قومونو لحاظ سره به اتفاق کوي. دا زموږ بدقسمتي ده. خو چې کم دی کې څومره زموږ اختیار یا کم شی موږ ته ملاو دی، داغه طریقه دا ده. هغه تاسو سووري اول د علی دان تنو دا خبره دی باندې تاسو پېښی وي چې په هر صورت کې امارت قائمول ضروری دي، که سړی نیک وي او کبد وي. کبد وي هم ضروری دی. دا دغه دینه بغیر به فساد دي، دینه بغیر به فساد دي. او دویم د عمر عبد الله ابن عمر نه روایت ده، مسلم شریف حدیث ته چې چا د امیر نه خروج وکړو او د مرشد د هغه شو جاهلیت په مرګ باندې مرشو. امیر نه مراد د تنظیم امیر نه دی، ګوره د تنظیم دی نه، د مسلمانانو هغه شی چې موږ ټول په مجتمع یو. ها زنه شیونه بیا په لوی علاقو کې لکه مثلا دا حال ده، یا زموږ پاکستان والا سره اسانه سره پوښي په دې کې بیا وړه وړه نظمونه دي، لکه دا جمعات ته د نظم ده، جمعات امیر ده، امام دی، اړو امام واخله. نو د امام خبره چې مقتدیانو نه مني نو څه چل وکي، جواب نه کی. او که امام غلطی وکي امام بیا بس کو فتح ورکو، او که بیا اصلاحونه بیا بس کو سجده سوا بکو، او که مضبوطه غلطی کړی بیا بس کو اډمون به زموږ ځایش بیا بکو سر نه بکو. نو کدا چې په زموږ اجتماعي معاملاتو کې چې کوم یومګه لکه مثلا پاکستان دی، په دې کې بیا وړه وړه اجتماعي منتظمین یا وړه وړه اجتماعي معاملات دي، په هغه کې یو امیر دی، د هغه ماتحتانو ته هم د خپل امیر خبره امداسي ضروری ده، لکه څنګه چې د ملکی سطح باندې یا ملکی معاملاتو کې د امیر خبره ضروری وي. نو دغه مثال د جمعات ته یا بیا یو ډایرکټریټ ته یا تاسو دفتر دي، په دفتر کې د مشر خبره نه منله، د چوکیدار خپل مرزي ده او د مالی خپل مرزي ده، دا چلیږي دا دفتر نه چلیږي، دا نه چلیږي، دا نه کیږي، دا فساد جوړیږي، دا ختميږي. نو دی وجنا دې په خو ان شاء الله تاسو پوه شئ. مخکې تاسو بل حدیث واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا اوته د خپل امام نه خپل امیر نه نو د مرشد په جاهلیت کې، نو دې مطلب د سره مسلمان هم نه ده. دا په احمد کې هم نقل کړی دی. بل حدیث ته د مشکات شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو په یو امیر باندې متفق شوي، ډېر خطرناک حدیث دی. د فتنو دور کې دا راځي دا به سټول دومره خطرناک دی چې انسان ویریږي چې رضی وطن کې ولې اوسېګم یا دې معاشري کې ولې اوسېګم. چرته تخصیص دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث هغه راځي مخکې ته هغه فرمایي چې یو وری تاسو په یو امیر باندې متفق شوي او بل را پاتې وای زدن خیمه، نو دا نوې قتل کوي، دا مړ کوي، دا فساد جوړي، دا جنجال جوړي. دا ندی ویلي چې دا بخي، دا دی خولی نه، دا دی خولی نه، دا مړ کوي، دا لري کوي، دا فساد جوړي. اوس دا خره ولو بیا به څه کوو، دا خپل شرایط یې ټول تاسو په یوم ان شاء الله ته خبره مخکې تیری شي. دا ټول چې تاسو وایي ما تاسو بار بار ولې چې خدان پوي کې به اشکال نه راځي، به چې تاسو چا سره بحث مباحثه کوئ ان شاء الله پوي کوي به تاسو ته ان شاء الله دغه باندې راځي ان شاء الله. نو چې یو وری اجتماعي معاملاتو کې یو سړی ته ذمہداری وروس پرل شوا، په هر طریقې چې وروس پرل شوا، وټو شو یا یو سړی مشر کو، خو تاسو په متفق شوي چې او دا ده بیا بغي بیا بغنه لري کوي. کبیا دي کې یو بل را پاتې دو اغه ځاني او خيار غنو یا نیک غنو یا فلانه غنو، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به مړ دا به قتل کوي. بل حدیث جی خیم غم راځي مخکې. بل حدیث ته علی ابن طالب رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې خلق به امر پوری پسید لاری نشیرات لے تر سو پوری چې یو امیر یا یو خلیفہ یا یو مشر ما درته چې نوم نه دی اهم، نوم اهمیت نه لري، هر نوم چې اړو وزیر اعظم نوم ورکا، صدر نوم ورکا، چې ورکا یا ورکا، تر دې باندې چې متفق شوي نه په معاشره کې امن نشیرات لے، امن نشیرات لے، امن نشیرات لے. امام قرطبی رحمه الله فرمایي دا امدی آیات په تشریح کې فرمایي، ابن کثیر هم نقل کړی دی، نور ابن جریر وغیرہ ټول نقل کړی، تاسو وګورئ بیا. هغه فرمایي چې خلیفہ مقررول یا امیر مقررول یا مشر مقررول دا ضروری دی، واجب دی، فرض دی، دنه بغیر اجتماعیت چلی دی نشي.
کني جګړې وي ذمہوار به ټول او قتل او فساد وي بیا او ظالم نه بدل نشي اغسته او بدی کوونکی به آزاد وي ته چې خوخه یې غا بکای اته چې د امام شتنه مشرستانه نو څوک ونی سي څوک سزا ورکړي پولیس نشته فوج نشته او مشران نشته وغیرہ هر نظام چې تا جوړ کړی دی هغه نظام چې تا جوړ کړی دی هغه نوم دی ور کړی دی دا اوس عام نظام خبره کوم ګوري خلافت خبره نه کوم عام نظامونو خبره کوم خلافت له رسول روان دی بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی ابن ماجه ابو داود احمد دا ټول نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په خپل امت باندې یریګما د امامانو پښواګانو مشرانو نه دین زه یریګما دا چې به ور باندې مقرر شي ځان باندې بیره ولی چې گمراه کوي به او دی به پویږي هم نه دا ډېر خطرناک خبره امیران مشران انم چې تور کوي هغه به گمراه کوي او دی ته پته نه لګي چې ما څوک گمراه کوي اثر باندې کوي او چرته می بوزي او د جهنم کمی کندې کې مغرضي او د لپاره به انجام کې خطرناک آیت د سورته احزاب ده هغه تاسو اوریدل دي چې قیامت کې کله دی جهنم ته ورواچول شي دی بوای چې یا رب ولدي مونږ راو غرزول ان اطعنا سادتنا وكبراءنا سادتنا وكبراءنا سادتنا وكبراءنا دا لفظ ذکر په خپل ډکشنریانو کې وګورئ مولایان زمونږه پیران زمونږه مذهبي پښوا زمونږه سید نه دی او مشران زمونږه مونږ خو اطاعت وکړو د دې خلکو او مونږه راو غرزول جهنم ته او افسوس به کوي کاش دی بوای یا لیتنا کاش اطعنا الرسول چې موږ دې اطاعت کړو د پیغمبر کاش کې چې موږ دې اطاعت کړو د پیغمبر موږ دې مشرانو ظالمانو تبا کوم د دې راوځي موږ وای د خسبرګان دي د خونیکان دي د رسیدلی دي او د پلانې د هر څه نوم چې ورته ورکړي موږ دې تبا کو کاش کې چې د الله خبره موږ منلې دا سورته احزاب تاسو وګورئ خیر نوټ کې ځان سره به وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د ترمذی شریف حدیث دی چې زه تاسو ته وصیت کوم د تقوا یوصیکم الله بالتقوا یوصیکم بتقوا الله تعالی وصیت کوم د تقوا د الله نه ویریږي یو او د امیر اطاعت کوي امیر اطاعت کوي که هغه په حبشي غلام ولی په تاسو مقرر نشي دا هغه اطاعت کوي او څوک چې مانه بعد ژوندې وي نو ډېر اختلاف وګوري او تاسو زما سنت وسنت خلفاء راشدین زما او زما د دې څلورو خلیفګانو یا د نور چې کوم خلیفہ کې راځي تعریف کې د دې سنت په غاخونو باندې کټونی سیدا سي چک په ولګوي یعنی دا د خطا نشي دا سه حالت کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین مطلب د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ د عثمان رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر د علی رضی الله خبره بیا معنی ګوري د ای تلاش کوي چې هیڅ کړیو داسې وخت ای څه کول ای څه ویلي دی هغه احکامات دا لټوي موږ خو به نور خلکو په سيزو کنه تاسو دا نه خطا نشي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پام کوی نوې خبرې جوړې نه کوي ځکه چې هر نوې خبره گمراهی ده او هر گمراهی به جهنم ته ځي هر بدعت کوم کل بدعت ضلاله وكل ضلاله في النار مشهور حدیث ته عام طور باندې زموږ عالمان صاحبان د جمعې په خطبو کې هم وایي په خطبو کې هم وایي بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اوس طریقه خودلې ده چې نبوت به ختم شي لکه چې خیر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم بل پیغمبر خو نه راځي نبوت به ختم شي بیا به خلافت قائم شي د خلافت څخه مدام رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې د مختلفو حدیثو کې خدای کې نام بیا به خلافت لا چې بادشاہت به قائم شي بیا به بادشاہت نورستو متکبر او ظالمان بادشاہان پتا سو مقرر شي چا به تکبرن کوي او ظلم بم کوي او بیا به الله تعالی دی واقعي ختم بکی یو اری بیا خلافت قائم شي د الله د حکومت بوله تعالی تاسو باندې بیا قائم کی او بیا و مهدی راشي او بیا به عیسی علی السلام راشي به چې قیامت په ذکر کې ان شاء الله ټول تاسو به پوي کوم چې هغه به صورت حال څنګه برازي د احمد عیسی لعنت الله علیه یو مصیبت جوړ کړي ده د خلک دوکه کوي دغه خبرم ضروری ده چې کله راشي تاسو اخر طریقې سره ان شاء الله پوي کوم ک الله توفیق راکړي الله په توفیق باندې کیږي اوس د نن سبا چې کوم حکمران دي زمونږه کنه د په ظالمانو کې حسابي
خو چې څومره چا وسره سي کدغلې وسره سي نو غلا کوي کنه دا مړي خو ډېر اسانه سره کوي. اکثر مړي د سیاسي حکومتونو کې د سیاسي مفاداتو د پاره کی اکثر مسالې حتی چې د دهشتګردي هم په دې کې حسابي دي کوم د اجلاس وي دا یو خپل حکومتونه کوي چلای ور باندې او دې طریقې وارل دا خپل یو طریقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ہے مسلم شریف حدیث ہے مخکې تاسو امر د خدای چې مسلم شریف کې دی او هغه ترمذی او هغه د بیا راغله چې ویم خلیفہ چې کله اعلان وکړي د مشروعیت د امر کوي یعنی دومره شدیده خبره ده چې فساد جوړي. دویم روایت کې هغه د مسلم شریف ته هغه کې هغه دادی چې نږدې ده چې شر او فسادات بډیر شي ځکه چې یو امیر باندې خلک جمعي او بل بر اپاچی زده نه خیمه نو خلک به خپل کې دی او جنگي پام کوي دا سه ورستنی امیر پس لاړ نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ہے بخاری شریف حدیث ته دا مسلم وغیرہ کوم ده او بخاری او مسلم دواړو کې چې د امیر او د خلیفہ حیثیت د ډال ده څنګه سره جنگ کوي ډال ور سره نو بچیږي ډال سره د دې حیثیت داسې ده او دې په مشرولي کې دشمنانو سره مقابله وغیرہ جنگونه کیږي او دې په نتیجې کې انصاف ملاويږي او دې په نتیجې کې تاسو ژوند تیرولای شئ. اوس ترتیب سره ځکه نه کمانه د ترتیب کې مخکې ورستو راشي نو خپکیږي مالک څنګه چې دوی سوالو کو د سوال جواب راځي مخې ته ځکه ما مخکې کې ورنه کو جواب خو سوال کوي دا ډېر ضروری خبره نن بدقسمتي ازری کما ده. بهر حال راځي به څنګه د دې راځي بنیادی طریقې الله کو دلی دي بنیادی طریقې به درته خیمه چې کار وڅ کول غواړي هغه داسې ده. سورہ نور آیت نمبر 55 سورہ نور آیت نمبر 55 هغه دغه الله تعالی طریقه خودلې ده خو وضاحت سره معنا تاسو واوري کور کې خامخه هم ورک کوي قران اړوي او سمره واړوي او بیا تاسو واوري وعد الله وعد کړی ده الله تعالی الذين اغو کسانو سره امنوا منکم چې مؤمنان دي تاسو نه الله وعده کړی ده مؤمنانو سره وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک عمل کوي ایمان راوړل دي نیک عمل کوي لا يستخلفنهم لام د تاکید د پارا راځي خامخا بخلافت ور قوم دیتا او لفظ می خلافت راوسته ده د امر او د امیر او د فلانی لا يستخلفنهم خلافت ور قوم دیتا او خامخا ور قوم وعد الله وعده وکړي ده الله تعالی ان دا سي تعویلی معنی هم نه ده چې سړی وایي تعویل می وکړه معنی می دا سي تاور تاو کو وغیرہ بالکل سمپل معنی کوه الله وایي وعده می کړی ده ایمان او د عمل صالح نه ورسره به خلافت در کوم خلافت به در کوم عمل صالح چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقہ او هغه تاسو ته معلومه بار بحث شوی دی څنګه ور کوم فل ارض بزمکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لك څنګه چې مخکینو ته ور کړو خلافت څنګه چې مخکینو ته ور کړو به دې ته ور کوم بیا به چلو چې خلافت ور کوم ولا يمكنن او مضبوط بکما لهم دید پر دینهم د دید ژوند تیرول طریقې الذي اغا ارتضى لهم چې دې خو کړی شي اب ورته مضبوط کوم دې دین ځان ته خو کړی موږ دین اسلام دی اسلامي خو کړی دا ورته مضبوط کما من بعد خوف ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا د دې خوف حالت ورته په امن باندې بدل کم لکه موږ یاري که تقریر کو که جلسه کو که جلوس کو که د دین بل کار کو گزاري کو دا ورته بدل کم په امن باندې بدل کم دا ورته بدل کم په امن باندې نو بیا به څه کوي د کار به دي چې يعبدونني لا يشركون بي شيئا زما عبادت وکي او شرک بنه کوي دی باندې خپل ځای کې وګت بیس کیږي موږ ټول شرک نه وطن ډکته شرک بنه کوي نو ومن کفر بعد ذالک کچا د داسې حکومت نورستو یا داسې اختیارات نورستو بیا ناشکری او انکار وکړو نو فاولئک هم الفاسقون دا به فاسقان دي. نو الله وعده کړی ده یو خبره شو دغه مې پوښتنه تاسو چې د خلافت د پاره به اول کار بسی ایمان درست کا او عمل صالح راولا خودینه مراد زموږ د ځنو ورونو نه ده ځکه چې عمل صالح کی بنیادی شی قرآنی کریم ده او عمل صالح کی بنیادی شی جهاد فی سبیل الله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دری مشکاله زمانه نبوت کې وو وشت غزوانی په خپل کړی دي وو وشت 27 یعنی هر کال کې تقریبا یوې نه زیاتې راځي
او چې دا نور خلک استولي 40 راځي تقریبا او غاخونه شهیدان شوی دی او وینه ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلهم. نو دا عمل صالح دی. عمل صالح مطلب دا نه چې موږ او داس کوو، نو دا عمل صالح دا چې کوم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی هغه ټول عمل صالح دی. سورہ بقرہ آیت نمبر 247 کی اللہ دا سے فرمائی چې خلافت کم دینه ملاوی کی منبع درته خیمه بیا ورسره طریقې خیمه ان شاء الله ک الله توفیق راکړي وخت کې الله برکت واچي. وقال لهم نبيهم او ویل دی ته پیغمبر د دی دا بنی اسرائیل او خپل امیر غوښته بادشاہ غوښته الله ویل چې بادشاہ مقرر کړي هغه دار ان الله قد بعث لكم طالوت بشکل مقرر کړی تاسو لپاره طالوت ملکان بادشاہ. دلته ګوري لفظ د ملک ته بادشاہ مقرر چا کړو الله. خلیفہ نو مینه دی ور کړی الله د بادشاہ نو می ورکو ملک نو می ورکو. موږ کله کله په دې نومونو باندې جګړه کوو. نوم نه د کردار ضروری دی. مقرر کړی الله تعالی لکم تاسو لپاره طالوت ملکا طالوت بادشاہ ملک بادشاہ. قالوا دی ویلی بنی اسرائیل مشرانو او دا ملدارانو وغیرہ ان یکون له الملک دته بکم دین بادشاہ د دی ولی بادشاہ شي ځکه دی غریبو ولی علینا پمږه باندې ونحن احق بالملک موږ ډېر حقدار یو په بادشاہي منه ددنا ولی حقدار دلیل سره سو ولم یؤت ساعه من المال دته دی مال نه دی ور کړي مال نشته سره غریب دی څنګه بادشاہي کوي. نو الله جواب ورکړي قال اولی د پیغمبر ان الله اصطفاه الله غوړه کړی دی چناو کړی دی علیکم پتا سو باندې په دوه شرطونو باندې هغه دا وزاده بسطه فی العلم والجسم. نو څو شو درې اول الله خوښ کړو د الله مرضی نه جوړ خوښ کړي. دویم علم تاسو نه ډیر دی. دریم بسطه صلاحیت پکې د ملک د چلولو دا څنګه چې عالم فاضل مفتی او موږ مونته دی او ورته د ټریفیک نظام ورکو خو سبب ټوله جنگولي کار باندې به پويږي چې کوم کار ورته حواله کوي. دا څنګه چې هر مولا به راځي او په کرسي کې نه چې الله دغه چلوم نه 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 کار بس دی ورته او دا شرط په حکومت را وصلو کې روس راځي مخه ته خایم ان شاء الله. او دلته قران کریم آیات ته علم او د کار چلولو صلاحیت او الله خوکړو خلق وکړه الله ورکړه طلب صحیح ورکړه الله حکم. نو پیغمبر ژوند دی او هغه الله حکم راوړو. دلته موږ ګورو کله الله تعالی چاته ورکی کوزنه بره ورسې برنه خطر او ورځي هغه دلیلم تاسو ته وایم. نو والله یؤتی ملکه من یشاء دا خدای الله خو خدای ورکړي چاله چې خو خشي. باندې آیات اخر کې دا الله مرسي ده چا زمونږ الله سره دونه تعلق شته چې موږ دا کار راکې یو مونږ دومره صلاحیت حاصل کړی چې دا ملک چلو. دوا یعنی دا موږ سره شته موږ وایو الله وعده راکې په دې باندې خو دې نه ملایي د خځې کولو لپاره خو دومره صلاحیت کې تا د لپاره بلوغ ضروری دی تا د لپاره وغیرہ هر یو کار چې تکای بنیادی شی نه وته پر الله تعالی دلته دومره مصدر کړی صلاحیت در کړی هغه به پوره کوي. دادا چې مخکې د روټي یخینو په دعا باندې ته روټي تاخیر ته نشته نه هغه پر به صلاحیت او وسایل ورته به استعمالي به برازي. بہرحال سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کی اللہ فرمائی آل عمران 26 قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ویا اے بادشاہ د بادشاہانو ته ورکې بادشاہي چاته دي چې خوښ شي او ته اخلی بادشاہي چانه دي چې خوښ شي. تنزع نزع راکشکولو ته وایي ځکه چې بادشاہي په اسانه هونه ورکې راکاږي الله تعالی دا بادشاہي نه چاته چې خوښ شي. عزت ورکي الله چاته چې خوښ شي. ذلت ورکي الله تعالی چاته چې خوښ شي. ستا په لاس کې خیر دی. انک علی کل شیء قدیر ته پرچی باندې قادر یې. د ایمان آیتونه دي زموږ ایمان دا پکاره جدا الله په لاس کې. نو چې کله ایمان دا شي چې الله نه بغیر نشي کولای څوک بیا موږ څه کوو بیا موږ الله ته ګړګړایو بیا موږ شپې تهجد کې دعاګانې کوو بیا موږ خپل عمل درست کوو. لکه دا اوس چې زلزلہ شي موږ एकदम الله ته سوال نه کوو خو الته خو موږ دا شی په لاس کې اغسته موږ کله الله ته توجه کوو ولې ووټ پیدا کوم ولې او دا کوم ولې پیسې ډیر راځي سره دغه تطلو بازار ته خدي ته ویلې چې 15 زما غوايا خلم اخذ ورته ویلې چې ان شاء الله وایا
نو بیا به غوی واخلې خځه ورته دې کې ان شاء الله دې خو پیسې را سره جیب کې دي منډي لګېدلې ده او د دنیا غویا راغلي دي دا چې تللی دی چې واپس راغلو خځه ورته څنګه شو غوی د واغسته وای چې څنګه چې منډي ته ان شاء الله شوم چې جیب کې ملاس ان شاء الله کو نو چې پیسې رانه بکته اچار نه ان شاء الله کړې وي نو زه واپس راغلم نو بس ان شاء الله شوم نو هغه ان شاء الله هغه وخت کې کېدو چې کله مخ کې نو دا اعتماد چې الله باندې د ایمان په صورت کې پیدا وشي بیا انسان تعلق جوړي الله سره بیا انسان شپه تهجد کوي او بیا اوس کو چې موږ کم کار کوو کنه د اسلامي حکومت راتلو لپاره فرض منځونه مرته پریدو کني جمع کوم مرته یقیني پر خودي وای وسره چې ولې زدلته دغه کوم کنه اسلام غالب و دلته کار کوم دلته جلسه جلوس وغیرہ فلانه دي کومز پاتې شون خیر دي که جمع پاتې شون خیر دي که څه بل یعنی که هر څه عبادت وشو انفرادي عبادت داسې اهمیت ته لکه څنګه چې دا تعمیر ته کوي په تعمیر کې ته بیکار خخته لګي دا خخته انفرادیت دا د تعمیر اجتماعیت لپاره ډیر ضروری ده چې تا خخته تک نو کتا اجتماعات ارزم رخوي ناغه بل تزم یا هغه غورځي یا تا سریه خنوا یا تا مصری خنوا یا تا نو انفرادیت هم د اجتماعیت لپاره ډیر زیات ضروری ده خدای ته توجه خو الله سره موږ جوړ نه ده بلکې الله نه موږ دا کار واغسو ځان لپاره مخ کې تاسو راځي شرطونو کې یو شرط دار ہے د خاص د ذکر بیانوم چې بعض خلک وایي چې زمونږ امیر په فلاني وطن کې دی او موږ دلته فلانه کو چا نمونه نه خلونه د چا مخالف یم صرف قران بیانو چې قران چې وضاحت سره بیان نه کړي بیا کېږي وایي موږ خلافت قائمو نو خلافت د پاره طاقت شرط نه بغیر خلافت نه قائميږي او نه ته مجبور یې د الله طرف نه طاقت نه بس ټیک نوح علیہ السلام نو بس ټیک طاقت نه ټیک ناکام نو کامیاب پیغمبرو هم دا غرنګي په لکونو پیغمبران نور یو څو پیغمبران چې قائم چې سليمان عليه السلام داوود عليه السلام یوسف عليه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر څو چند نور نو طاقت نو طاقت به اول حاصلای سورہ صاد آیت نمبر 26 یا داؤد اے داؤدا سورہ صاد آیت نمبر 26 اے داؤد ان جعلناک تم جوڑ کړي خلیفتن فی الارض خلیفہ بزمکه کې فحکم بین الناس بالحق تفصلوا کوا د خلق بمن کې په حق سره ولا تتبع الهوى او پیروي مکوا د خواہشاتو فیضلک عن سبیل الله گمراه کی دلارنا سورہ بقرہ 251 فهزموهم باذن الله نو بشکست کو الله تعالی د طالوت په لاس باندې جالوت تا وقتل داوود جالوت او مر کو داوود علیہ السلام جالوت وآتاه الله الملك نو الله ورک بادشاہی داوود علیہ السلام ته والحکمت او پویا نبوت علمهما مما يشاء اگر شنو ورته خدای چې کوم د الله خو خوا نو طاقت او خلافت تګر چې خلافت مونږ ته یو د وسیار دکان هم نشي بندولای خپل خځه باندې زور نه نشي کولای نور بیا بچو باندې نشي کولای اوس راشي خلافت مقابله کې زمون چې کم نظامونه دي په دې باندې لګزان پویو مخالفت لپاره نه کو ځان په قرآن بیانو چې خپل پوښو زمونږ په دې معاشره کې عام طور باندې دوه نظامونه دي یو جمهوریت ته یو امیریت ته جمهور لفظي معنی ده اکثریت د عربی کې جمهور وای اکثریت ته خدا لفظ اغسته شوی ده د یونانی لفظ نه او یونانی لفظ ده ډیمو او کارټس کې آر ای ټی او اس څنګه چې پڑھاویږي تاسو یې معنی خپلوي نو ډیمو معنی ده عوام او د کارټس معنی ده حاکمیت د عوام حاکمیت جمهوریت څه معنی ده دیموکراسي عوام حاکمیت نو دغه کې سره پوښي چې جمهوریت ناجایز دغه عوام حاکمیت سره حاکمیت خدای الله تعالی ده حاکمیت خدای الله تعالی ده او الله تعالی ده حاکمیت ورسته په یو مت ټول چې خبره وروشي نو بیا غنه بات کوي د اکثریت خبره حاکمیت ناجائز ولې ده سورۃ انعام آیت نمبر 116 کې الله فرمایي سورۃ انعام آیت نمبر 116 وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله کد ډیرو اطاعت وکړو د زمکه کې نو سیدی لارې نه بدی گمراه کی که اکثریت اگر چې اکثریت نافرمانی اکثریت گمراهی نو کته اکثریت غواړي نو الله وایي چې اکثریت اطاعت دی وکړو گمراه بشي شرط اکثریت نه ده شرط اکثریت نه ده بنیاد غلط ده ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون الله وایي د ګمان په داسې ګمان تصوراتي حکومتونه دي جوړ کړی دي
او دی الا یخرسون مگر اسی اٹکالیان دی ځان نه جوړی دا خبره الله وی دا کیږي نه دا نتیجه خیز دی او کشي نو ماته وقای حاکمیت چې د الله کیږي الا ها یو قانون یو سړی یو حاکمیت کیدلی شي اکیدلی شي هغه څه واه صبر یا موجود نو معنا خلاصه څه شولا چې حاکمیت به د عوامو وي دا بنظیر بدل ډیره خط تشریح کول عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام پر اور تک کا معنی ہے عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام پر جبکہ اللہ دا سے فرمائی ندی مقابلے کے منگا مسلمانان رڑاوی ما صرف نوٹ کر اعراف آیت نمبر 54 کے اللہ فرمائی الا لہ الخلق والامر اللہ دا پارا پیدائش دے حکم بد آغا چلی حاکمیت بد اللہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 سورہ انعام آیت نمبر 57 کے اللہ فرمائی 57 کے ان الحکم الا للہ ند حکم مگر اللہ حاکمیت بد اللہ اختیار با اللہ سرائی سورہ انعام آیت نمبر 62 کے اللہ فرمائی الا لہ الحکم وهو اسرع الحاسبین خبر شئی دا حاکمیت اختیار با اللہ تا حاصل بلچہ تا نہیں حاصل اور سورۃ کہف کے اللہ فرمائی دا ټول نه خطرناک آیات ہے سورہ کہف آیت نمبر 26 کی ولا یشرک فی حکمه احد ولا یشرک او ندی شریکی فی حکمه دا اللہ پہ فیصلے کی احد اس میں تفضیل دے ہیچ څوک ته هم اختیار نشته چې الله په فیصله کې کار ولري هیڅ چاته اختیار نشته او قانون خو الله نازل کړی الله نازل کړی اوس یو څو حدیث تاسو اورئ چې لکه ور باندې پوه شئ چې د الله په اختیار یعنی د الله حاکمیت په خې طریقې سره نافذ کولای شي دته وایي او بیا یو نقصانات تاسو د جمهوریت اوري اگر کا ډیر خلکو کتابونه لیکلي دي سلسل زر نقصانات خلکو نوٹ کړي دي تاسو څنګه کې رئیس سره مقابله وکړئ تاسو پوه شئ ان شاء الله لکه مثلا قانون الله جوړي دلته به اسمبلی جوړي دلته به اسمبلی جوړي حاکم بغوي چې ډیر روټونه واخلي کډیر ونه خلی ابل شي جوړي اگر کا ډیر خوي اگر کا نیک وي هغه چې ارث وي خو جگہ او ډیر خو کېدل نه شي کشین وغسر وخامخه هغه د خلقو د رائے مطابق به څنګه غلطیان کین او اوټ بدر کین نو الته خو ته ایمان تبا کو چغی خبره دیونه کدا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله نو د مکی خلق راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی بادشاہي غواړي درکو ویلیو کنه ویل بادشاہي درکو خزه غواړي اغم درکو علاج کوي اغم درکو خو زمونږ به د کار کې کار ملاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې نه دا سورہ جو چاند ته په یو بل لاس کې بیا هم نه منم نو څه معنی د الله حاکمیت منم په دې مکه باندې بل چا نه منم دیږي به د ابو جهل و غیره شرکت نه یا د بل چا باندې پکې بهر حال همدارنګه عمر ابو بکر د څلور خلیفګان دا چری د ډیروالي د کثرت رائے سره نو چناو شي دا اوس تاریخ نشو بیانوله اوګه تاریخ ته ده او بل وقتی طور باندې استاد سوال جواب راځي مخکې د دې حدیث سره جواب ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي مخکې راځي چې خلیفہ امیر وزیر اعظم صدر ارنم چې تور تور کوي خیر دی ورکا بادشاہ دا به ال لری کوي چې دا صریح کفر وکي کفرا مباحا کفر مباح صریح کفر وکي کني نه بلری کوي یا صلاحیت دا نشي چلولې دا بوډا شو لون شو بل شو ورسته به شرایط رسول الله صلی الله علیه وسلم خود دي هغه کا وخت ملاو شو هغه به تاسو ته خیمه بهر حال همدارنګه نقصانات دي خدای د خاون نه د خدای او د سړی رائے برابر ده جمهوریت کې جبکې شریعت کې نه ده برابر اسلام کې خدای رائے د سړی په بډری او د نیک عالم او د وغیرہ دا نور نقصانات ډېر زیات دي او یو څو په کې غټي دي خپل ځان په خپل پیشکای امارت ته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسلم شریف حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې مونږه هغه چاته اسلام کې منصب نه ملاويږي چې هغه وغواړي دا د دې اهل نه ده سره مسلم حدیث نمبر 3402 هغه سره اهل نه ده هغه اهل دي چې هغه منصب غواړي ما دي امیر کا ما دي پلانې کا
او زه ودرېږم یعنی بخاری شریف حق کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي بخاری شریف حدیث ته آیت حدیث نمبر 6722 چې یا ابو ذر او شری منصب اونغواړي که او دې غفتو او ملاو شو پام کوه د الله ملګرتیا بدر سره نه او کم دسی ملاو شو تا ته چې وخت دې نه وي نو الله به ملګرتیا کوي الله به ملګرتیا کوي. بهرحال دا یو نظام دی د دې نورم ډېر عیبونه دي خدایو د مقابله کې امریت ته امریت ولې خنه ده داغه کم از کم نقصان دا دی چې فرد واحد به اختیار وي او اسلام حکم فرد واحد ته نه ورکوي ها فرد واحد ته ورکوي خو چې هغه د الله احکامات نافذ کوي خو شورا به ورسره خامخایي بغیر د شورا نه بنئ امکان د جمهوریت په مقابله کې امریت کې ډیر دی ځکه چې خسړې راغلو نو امکان شته چې یو خطر ته قوم بوزي یا قانون بوزي یا وغیرہ وغیرہ او په حق کې څنګه نشته چې یو سړی اختیار نشته اډو الته غراي د نورو د نورو کې ډیر د اوسم شراب خبره چې راغله نو ولې ونه شو چې اکثریت ډیرو ارڅوک چې ناجایز یو کړل سود نه چې ختمه ده چې اکثریت غواړي نن د نورو به شمار شي نه نو د دې مقابله کې سوره شورا د شورا آیت نمبر 38 الله فرمایي والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم د دې کار په خپلو کې مشاورت سره وي شورا سره وي بیا د شورا طریقې دي چې هغه قوم په بنیاد باندې کلی په بنیاد باندې اهل عقل نمر ته ارڅ ته ورکې منبر ورکې قومي سمبي ورکې صوبایي سمبي ورکې بل څه ورکې ورته د خلکو د نکانو نه جمع کوي دا یو بیل ما سره غد ان شاء الله چې مقرره شي هغه تاسو ته وخایم خو حاکمیت بد الله وی هغه څلور آیتونه یاد ساتئ ولا یشرک بحکمه احد سره دې چې شورا وي سره دې چې یو امیر وي خو حاکمیت فیصله اختیار به الله ته حاصل لکه مثلا و صحابه کرام یو ځای دي او داسې واقع شي دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې شي چې شپږ صحابه کرام یو رايو یو بلوا خو هغه سره دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران کریم آیت وو نو دا دیو خبره ومنل کیږي د شپږ ونه منل کی اگر که صحابه کرام ولی نه دي اگر که مولیان پیران صاحبان ډاکټران وغیرہ ولی نه خو دلیل بد الله تعالی د رسول خبري دلیل بد الله تعالی د رسول خبري وي اوس دین مخ کې د موجوده دور چې کم ده کنده انتهایی د فتنو دور دی د باره کې څه حدیث ما جمع کړی ځکه دا ډېر خطرناک دور دی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي مختصر غونته وایم چې د شپې د تیارو غونته به د فتنې را غورځي او ځان بچ کې د فتنو نه خلق بلغون ته دنیا د پاره دین ور کوي دا سی وخت برازي مسلم شریف حدیث ته همدغه سي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دې فتنو دور کې یو سړی چې روان دی د نه ولاړ خده چې ولاړ دی غنه ناس خده چې ناس دی غنه ملاست خده یعنی کار پکې ملره یعنی دا حدیث ماته است دې د پاره کوټ کړ دا دوا چې مثلا ته نه پويږي یا رسول سو کما ز جمهوریت منم کزه حاکمیت منم ارم ادا الله ک امیریت منم کداو منم یعنی مشکل خوشته کنه او بیا خلکم را پاتې طالبانم پکې را پاتې دل حزب تحریرم پکې را پاتې دل مونږ وای مونږ ټول نه کوي نور وای نور ټول نه کوي حسره داوا کوي ته فیصله نشي کولای نو الله وی کار ملاره پکې یو بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لارشه یو دشت ته وادي ته الته یو غړې د بيزي تنظیم وکړان ته او بچ کاو دا غي پیس کاو کار پکې ملاره نو بچ پشي کله نه بچيږي دا فتنه به تباہ کی نو دا الله تعالی دوار لاري خودلی دي فیصله د قران او حدیث مطابق کولای شنو ډیره خدا کوا څنګه فتنو دور خدای دي کې خوشک نشته او کني نو کار پکې نو کنه شي تل بار نو دا کولای شي چې کور کې کینا دا کولای شي ملګرتیا ولې کې داس خلکو ملګرتیا وو کې چې هغه ته د پر سوا نن سبا نن تر مګورا سبا قیامت سره ګوره چلته بس کوم بیا انت بس کوم بیا نو ځان خو کم از کم خلاص کی ځان خو کم از کم خلاص کی علیکم انفسکم الله تعالی فرمایي تاسو من خپل ځانونه دي
نو کته نور باندې اسلامي نظام اسلامي حکومت نشي راوستل نو کم از کم ځان حکومت تبا کوته. لکه طالبانو یو ارګومنت پیش کو ویلې چې موږ د مکه کوی د عوام په کې ولې وژنې وای کغه او وجلې شي نو جنت ته بلار شي هغه نو خیر دی خټیک شو خدای جنت ته واسطه خو ته به چرته ځي ته چرته ځي. دا ګوري موږ اکثر د پاره داسې کو دا خبره مې دې د پاره تاسو ته کوټ کړله چې موږ عام طور باندې فیصله کوو دا ابو شي خلکو د پاره دا فائدہ یا ظالمات او خلکو ته فائدہ جوړه کو ته چرته روانه ته ځان ته جوړ کړل فجر ته ځي طبعا خدان علیکم ان تاسو باندې خپل ځانونه دی اول خپل ځان درست کړئ بیا غنه بعد کله صلاحیت درکړي همدارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د فتنو په دور کې ابو داود حدیث ته او د مخکې مسلم او د بخاری ته شوی دی توري رواخله په کانو باندې او هیداس دک حدیث نیمه راډایر چې چاته یاد وي علی رضی الله عنه ته پیش کړی او صحابي سعد رضی الله عنه غالبا هغه ورته ویلي چې ما به تاسو ملګرتیا کړې وې خو ما ته نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې ده ما خپل توله پکانی وهلې ده ما توله کار نه کوي زه په دې لږو کې نه پریوزم. نو ګورې هم د صحابي کردار ده ته داسې وکړه. امام حسین زی خروج کوي او زرګونه صحابه کرام دي هغه خروج نه کوي هغه هم کردار ده. کته د امام حسین کردار د کولې شنو ډیره خلک کني کور کې کېنه کم از کم د هغه خلکو مګرته هم کا چې تاسو لپاره بیا مصیبت دي. بهر حال همدارنګي مونږ به څه کوو دا دوه سوالونه دي یو دلته دی یو اخر کې بیا تاسو ته خیمه په دې حالتو کې لکه مثلا زموږه تحریکی ملګری هغه دا سوال عموما کوي چې موږ حکومت راوړو کنه براول دې د پاره درې شرطونه دي دا تاسو جواب او ملاوي کې پکې درې شرطونه دي دا درې شرطونه کتا سره پوره شول او پوره دې کړل د تعلق کیسه دی بیان شولا او داوود علیہ السلام او دغه رنگ نور وغیرہ لدا سوار دلایتونه نو کدا درې شرطونه پوره نو بیا به کوي کني قرار کې نه دا درې شرطونه پوره کبه کې کار کوا عمر به دې چې ته مړ چې ته کامیاب شې د نوح علیہ السلام په شان ته نوح علیہ السلام نه نیم سو کالو کې 50 کسان ملګری غریب ځان سره جوړ نه وکړي او کامیاب دومره شو چې الله دغه په نوم باندې ژوندې صورت راځي دا نمونه نه دي نو څه شي دي ولې دا قران هم د هدایت کتاب نه دی کامیابی حکومت ہی نبی نوح علیہ السلام نه چې اکثر پیغمبران نه کم ترین پیغمبرانو نعوذ بالله نو مونږه اختیار نتیجه په لاس کې اغسته ده نه نتیجه به الله تسپاره ته به کار ټیکي بعد الله مرضی ده چې تا نه کار اخلي او کنه اخلي ته به کار ټیکي مونږه نتایج په لاس کې اغسته ځکه مونږه غلطي فیصله کی. بهر حال دوی شرطونه دي. اول دومره قوت به پیدا کی چې جوړ کړي شوی حکومت را غورځولې شي را پرځولې شي دا څنګه چې د غومبسو او د شاد د موچو ډوګل دا ته پکې خلی واه نو هغه خو ته ځان تر وې است ظالم هغه نه څه جوړای ته خو ته د خلک تباہ د لارې کې ټول خلک وچی نو دا سلاس بنا چې غلاس مرولولې نشي لاس بنا اچي نو خلق به دومره پیدا کوي چې ته د حکومت را وګرځي یو شردار ملګری پیدا کو د توایا بل توایا فلانی دوه کني لاس واچي نمړې به ختميږي به ورکیږي بل کسانګه چې د خلکو سره وشول اگر کاغه خلق اگر کاغه کې بدو کار سو خو ختم وکړ زور نه و چې زور دني ختميږي نه فساد جوړي اگر ته نه کوي نقصان کوي یو دویم دا کم خلق چې تا پیدا کړی دي په دې کې داسې با صلاحیت ټیم به تاسو روي چې هغه د نظام حکومت چلولې شي اسنه یو ټول مليان را جمع کړیو ضربات وربون خو ویلې شي خو دا کار نشي کوي بیا به څه کوو او یا د ټریفیک نظام نشي چلوي او یا د نور دنیا کې عجیب اقتصادیات او معاشيات او عجیب نظامونه دا به تا په خپل دعوت کار کې دومره کار کړی وي لکه خپکیږي ما خاص کر د عزتمن ملمنه ډیره زیاته معافي غواړم خو زه دا نه وایم چې زه چا مخالفت کوم خو بدیزه مشد لپاره بدی خیم دغه خلکو خو هم نه مونږ ته سکولونه دي او غواړو اسلامي نظام او سکولونه مونږ خپل دي چې مونږ اختیار ده پکې مونږ اغي ته د حکومت چلولو طریقه کا چا ورته خودري ماته لګو خای چې اسلامي حکومت به څنګه چلای یو سره مونږ نه جوړ کړی یو او التر ولی اسلامی حکومت
خاص اسلامي حکومت راولې بچا چلو څنګه می چلو څه وګو بیا موږ سره به دومره سړی نه وی چلتا امریکای سره په امریکای کې خبره وکي یا د غي سره په معاملات وکي یا ډیلینګ وکي د موږ چې کله د امامي حکومت راغلو نو موږ پر داخله خندیدل نو دا غي یو څو خبرې وي ایو دوه تاسو به تور لطیفه وکما وای دې ته د ګاډي چلنه ورځي چې ګاډي کې څنګه کې نسته شي نو ما یو کس ته ولې ما یې ولې نه ورځي دا غي ورورم دلته ناسي چاته چې ویلو نو هغه وای چې ګاډي کې سړی کینی نو اول د خپل سړی نه باسي او دی به اول سر نه باسي نو ما چې ورستو خیال شنو واقعي سره هم داسې کوي چې ګاډي وګدان اول به سرونه نه ایست نو تا ان خلکو ته لطیفه جوړه شي کار به کولای نشي بیا دلته خو کار په بیروکراسي باندې کیږي په سکرټریانو په نورو خلکو باندې کیږي نو هغه به تا داسې لوبایي او تا به چل ته خبرم نه چې ما څنګه لوبایي ما سره څه کیږي دلته موږ سره بیروکراسي ولا هم ناس الحمدلله افسران چاغه د زملګرتیونه کی هغه کتاب ملګری نه وي هغه د پر پوي سړی تاسو نه تاسو پويږي نه چې ما سره څه کیږي تاسو سره پته نه لګي یو کا عقیده ته فکری کې بدلایي تاسو ټول نظام د خرابوي بهر حال ویم کاذا تاسو سره وداسي ټیم موجود دي دریم شرط هغه حکومت چې تاسو ملاو شو د هغه دفاع به تاسو سره قوت موجودي دلته یو ډېر خطرناک خبره ده موږ سره به د بیډیره معافي کچا په کې بدر راشي مونږه اسلامي حکومت راغلو او 120 سیټونه واغسل مثلا فوج سره بسکو څنګه چلو شي هغه زمونږ نه خو هغه موږ دشمن وایو خانه به واغسل په دې 120 سوکو یو آرمي چیف نه دی خو مستا حکومت خو به مصر غونډه او یا د الجزائر غونډه لاړو بیا لاړو نو به فائدہ څه شو د خلک د ستړي کول د روبونو روپۍ دی ولګولې او ځان د ستړي کو وطن د تباہ کو هر څه ختم کو 120 نه 150 نه اړو 200 دی واغستل مرسي تمره غستل فوج برا نو دا دفاع قوت نو دا دفاع قوت نو دای نو چې دا نه نو بیا هم نشي کولای نو به څه کوي نو دا به پیدا کوي دې لپاره به کار کوي دې لپاره مهنت کوي دې لپاره خپل کور بچي خدا دې نه مشورو کوي ها دوک به یو خامخ کیږي یا بمري مړ بشي نو چې مړ شي کامیاب شونو ته کامیاب شي او کمل نه شنو دا شاید ته شاید شو او شو سمېټه تاسو بهر حال دلته دي درې شرطونو نه علاوه بیا الله تعالی د هغه خود احادیث نه پدې کې چې بیا فساد جوړي کې دینا بل آیات کې خبره دا و چې ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك موږ تسبیح بیانو الله ورته وایي چې نه زه د انسان د آدم د تسبیح بیانولو ته نه پیدا کوم دا د خلافت قائمولو لپاره پیدا کوم فرشتو موږ تسبیح کوو کنه دا پیدا کوي نو ٹھیک ده تاسو کوئی نو دا انسان تعالی تعالی حکم کو فرشتو ته سجده ورته وکړه چې دا تسبیح هم کولای شي او خلافت هم قائمولای شي دا صلاحیت ورکړه الله تعالی دی آدم ابن آدم ته دا آدم علیه السلام دی بچو ته او بیا تسبیحات قلزه کی فضیلت ته غبه تخفضه کی خیمه فضلته یو حدیث واوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د فرشتو تسبیحات وایي نو پختنه چاوګه چې فرشتو تسبیحات ستري و سبحان الله وبحمده د دې باره کې حدیث نورم دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم همشتا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده همشتا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته همشتا بهر دا د غشو نو بیا څه لپاره دا پیدا کوم راړوي ما سوره توبه آیت نمبر 33 او سوره صف کې الله تعالی خودل دې دا کار چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دا به دې لپاره وی دا پیغمبر دا دین ما چې دا نور دینانو باندې غالب کړي دا نور دینانو باندې غالبای نو غلبې لپاره امام قرطبي او دا ټول مفسرین په دې باندې متفق ان اجماع د مسلمانانو عالمانو چې هغه شی چې فرض دی وسایل پیدا کول به فرض وي لکه چې په خېکا ور نشته دچکه نشته چې پتی نشته پي نشته نو ته به چې په خپل حکم څنګه مانه نو دا به پیدا کوي د لپاره وکړ کوي دا به تاسو سوچ وي دا به تاسو فکر وي ته به قران ته هم دومره د نظام ته خپي هم دومره به زهیر وي هم دومره به زوريږي زړه به خوري دعاګانې به غواړي د الله تعالی نه
دا سننه چې کله ته بیغمه شو کې منه ملګری به پیدا کړي خلق سره ملګرتیا دا ټول بیا قواعد دي لکه مثلا یو قاعده دا چې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خکار کې هر چا سره ملګرتیا کو بلکې بدکار کې جاسه ملګرتیا مکو او بیا اخیری کې ما تاسو ته آیتونه یقودی دی هغه تاسو سره معنا غیما چې مونږه پته پکار سړي ټول نه اول دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کار کړي هغه څه کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کړه کوم ځای نه شروع کو اقرا بسم ربک الذی خلق راغه نو خدیجه ته ویلي په خپلوانو کې علی ته ویلي ملګرو کې ابو بکر صدیق ته ویلي او دای ملګری کړل او بیا خپلوان راوغختل بیا غیته روټیو کا دعوت ورکو بیا دویم ځل خپلوان راوغختل ابو لهب مقابله وکړه بیا صفات او خط خلق ته ویلي بیا د غرنګ د خلق ته دا دعوت څه بیانول قرآن بیانول نو اول دا دویم کار چې اوس ته بیانې قرآن چې تا قرآن زده نه دینو ته څه بیان کی بیا ته قرآن زده کی خپل بزده کی بچو باندې بزده کی قاری ورته ونسا تعلیم زده کا الفاظ زده کا معنی زده کا دې تکار وایا او دغه وخت خپل فیصله وکړه چې اسلامي نظام راوستلو د پاره دا کار کوم نو تا د قرآن د آیتونو په اسلامي نظام په جهاد کې حساب دی زدا کوم ته د بچی د سکول کې ولې داخله کم از کم لسم پورې خلاص کاله ته سبق پروای او کم از کم 20-25 لاکھ روپے په لګای ولی تا په نظر کې التا ایم بی بی ایس ته او التا په نظر کې دی پی ایچ ڈی دا التا په نظر کې دی انجینیرینګ دی نو کوم نه کار شروع کړی پریپ نه نرسری نه څومره خرچه په کوي هر میاشت څومره کتابونه ورته اخلي او تا دلته ذهن جوړ د کنه غته دغه ذهن جوړ کا چې زما د بچي بنو جوان کیږي او دنه بزالته ډاکټر او پی ایچ ډی وغیرہ جوړو د اسلامي نظام کار بقیدا دا د قران نافذي په خلکو باندې کچېری دا سوچ وی نو داوا وکا او کنوي نو به د بیډه ما فی دروغ مو وای دا به دروغ دي اسه ځان مت دوکا کوا خلک مت دوکا کوا کتا دومره کار کړي وی ځان بچو وغیرہ باندې ما درته چې بچی مثال دی بچی ته دومره سبق وای خو یې پیسې دې ورکې نه ولې دا کنه الته د انجینیر یونیورسيټي ورکې نه ولې دا کنه الته دی غني ولې دلته خص کول لټای چې نظام څنګه دی اسپورت پڑھاوي او کا افاق پڑھاوي او دا څنګه کوي دا څنګه کوي دا افاق او دا اسپورت دا ته ولې دلته خوختي تا سوچ کړی چې د ډاکټر جوړاوم او دلته زده په دې الف با تاسا کې داخل کوم الته نشي جوړه دي دغه څه سوچ جوړ کې نو چې الله ته ورزي نو ان شاء الله ډېر کامیاب ورزي ضروري نه چې حکومت راولي خو ته خو کامیابی نو بیا د دې مخکې طریقه سره مخکې طریقه الله تعالی خود لیدا په سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 23 نه 39 کې دا ټول منشور دستور چې هر نو مرتور کوي هغه د سورته بنی اسرائیل ده وقضى ربک الا تعبد الا اياه الله سره شرک مکوا مور پلا سره نیکی کوا او هغه ته بدرت موایا دا ټول بیا دستا منشور ده په دې باندې ژوندۍ برابر کا کور کې دا وګوره کچری تاسو خوندر کو زم انشاءاللہ بل درس کیا مکی چر درس کی بو وایما نو شرک مکوا مور بلا سره خپلوان سره خپلوالی کوا او فضول خرچ مکوا بخل و بغم مکوا قتل مکوا یتیمانو مال مخرا او بسلد انصاف باندې تعالی پیمانم په انصاف باندې کوا او وعده خلافی مکوا کبر مکوا او قتل مکوا د خپل بچو قتل مکوا کچری دا کارونه تکای نو الله بدلنا ناراض وي او اسلامی حکومت خلالره خبره دا 30 دفعې دی په دې آیتونو کې 30 دفعې دی دا دغه 30 دفعو باندې بیا کار وکا نو هغه کار به تاسو یو نظام په خپل کور کې به کم از کم جوړ شي تب خلیفہ او خدای به سره تسكن الیها وی او بچی به ستاره آیا وی الله ته به پښکولای چې دا خلافت ما پښ کړو هغه نو ورسته بیا دي کې نور اختلافي مسلې داري چې آیا دا جمهوریت کفر ده نه کفر نه ده شرک نه ده نو ته کفر وای نو ته شو کوي طریقه غلطه ده او دغه هر څه مونږ ویلې شو ته ویلې شي خو د دې په نتیجه کې اسلامي نظام نشي راتلای ها یو حکومت راتلای چې څه مونږ ته ورته ورکه هغه بیا کوا او هغه شی چې دا ته بیان کو الله دې مونږ تاسو په دې باندې پوری کړه الله دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله تعالی دې مونږ ته ویل الله تعالی مونږ دې باندې پوری کړي مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي الله تعالی زمونږ د جمع په دې قران باندې آباد کړي زمونږ د وطن په دې نظام باندې خسته کړي الله زمونږ سینه په قران منوره کړه زمونږ قبر په قران باندې خسته کړه الله زمونږ د وطن زمونږ د نظام زمونږ د بادشاہي حکومتونه یا الله تعالی زمونږ کور زمونږ خزي زمونږ بچي دا هر یو شی الله تعالی دی قران باندې منور کا
مونږ ته معافي وکړه الله، زموږ والدینو ته معافي وکړه الله، زموږ ټول دي مسلمانانو نارینه او زنانو ته معافي وکړه، کمړي دي کښوندې دي زموږ دعاګانې قبول کړه الله. دا ناس ته حاضر جمع الله تعالی د دې په سنو کې زونه دي ارمانونه دي الله ته خبرې مشکلات دي الله تعالی د مشکلات زموږ آسان کا ختم کا الله تعالی زموږ دعاګانې قبول کړه رحم وکړه الله تعالی موږ باندې یا الله تعالی موږ د دعاګانې قبول کړه الله تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.